مالټا که یو طرف ته د انسان په وینه کې د صفایي کردار ادا کوي، نو ولې بله اړخ ته دغه مالټا د موسمي سوغاتو په طور هم استعمالولی شي. مالټا د ملک په مختلف سیمو کې کاشت کیږي. په دغه سیمو کې د کوز زیر رباط مالټا هم یو پیژندلی نوم لري. د رباط مالټا په ملک کې دننه او د ملک نه بهر په نورو هیوادونو کې استعمالیږي. دغه مالټا په څومره محنت سره تیاریږي او دغه مالټا خلک څومره خوښوي، نور تفصیل په دغه ریپورت کې. زما سلمان نوم دی، زه د او دا د مالټو دوکان دی، زموږ سره باغونه هم دي. زما ماما چې کومه دی 50 سال کاروبار کوي د مالټو او زموږ نیکه به دا کار کوو. دا ډېرې زبردست مالټې دي. زما بل یو ماما دی، هغه دا مالټې اسلام آباد ته د نمایش لپاره وړي. د هر ځای نه مالټې راځي، هلته بیا ټیسټینګ لپاره دا مالټه پکې په 1 نمبر راځي. دا زموږ د دې ډېر چې کومه د خال رباط مشهوره مالټه ده، نو خلک ډېر زیات ښکته نه خلک راځي، د پنجاب نه، کراچۍ نه دا مالټه ډېره زیاته خوښوي او ډېر خلک یې وړي. بارمن ته د دې نه ډېره ځي، سعودي عرب، دوبۍ، یوروپ ملکونو ته دا ډېره زیاته خلک خوښوي. زما نوم صدام دی، زه ترانۍ اوسېدونکی یم. په رباط کې مالټه خوښوم. زموږ سره دلته د دې ځای خپله مالټې د رباط او ډېر خلک په چکرو راځي او مالټه ښه مزداره مالټه ده. د باغ نه مو دلته ډېر خلک په چکرو باندې راځي. مالټه ښه ښکلې سره مالټه ده او سپیشل مالټه تاسو ته میلاویږي. زما نوم شاکرالله دی، زه تقریبا 36 کالونه رباط کې خپل مالټو سره ځان کوم یم او زموږ د رباط مالټې یوازې په رباط کې نه دي مشهورې، ډېر په ټول پاکستان کې په ټولې دې له ډېر د لرې نه خلک راځي او دا مالټې نه خوري. خود اقتدار له دوبۍ، سعودي ته هم وړي، کراچۍ ته، کابل ته هم وړي. همدا په رباط یو ډېر لوی ورکړی دی. زما نوم مخارطر دی، خان سره دی. راغلم رباط مالټې چې کومه دي دا ډېر مشهوره مالټې دي. سره په باندې دا اوس 3 سیکنډې په خپله راواخیستلې او چې کومه دی خوږه مالټه ده. بل بم پکې ډېرې دي، بل ډېر د لرې لرې نه پسې خلک دلته راځي او ډېر مشهور چې دا کوي. عمر زیب روغانی، پښتونخوا ریډیو FM 92.8 مردان.